مفتی شفیع رحمت الله علیه د حاجی امداد الله مکی رحمت الله علیه خبره نقل کړي. حاجی امداد الله مکی سے فرمای وی پنځو شیزونو خیال ډیر زیات وساته. وی په دنیا سره دومره محبت وکي چې څومره د دنیا کې پاتې کیږي، چې څومره د ژوند دی بس هغه عمره محبت ور سره وکا. او وی آخرت سره دومره محبت وکړه څومره ستا هلته ژوند دی. دنیا کې زموږ څومره عمر وی 50 کاله 60 کاله 100 کاله، یو چې 100 کاله یو سیکړه په خلکو تیره شي نو د هغې نه پس ته بیا نوی نسل لا شروع شي. زموږ نیکونه غور نیکونه داسې آدم علیه السلام پسې ځنو ټول خلک دا دی تللي دي. او د آخرت دپاره چې کمو خلکو محنت کړی دی نو اوس هم خلک یادوي، دعا کې هم یادوي. که چېرته یو سړي صدقې جاریه کړې ده هغه تللی دی خو ثواب ورپسې اوس هم جاري دی. نو د آخرت دپاره دومره محنت وکړه چې څومره ته ده په آخرت کې پاتې کېږي. بله خبره دا کوي وی الله سره هغه عمره محبت وکړه چې څومره ته د الله محتاج یې. بهترینه خبره ده چې الله سره داسې محبت وکړه چې څومره ته د هغه محتاج یې او یې وی هغه چا نه وغواړه چې هغه د چا محتاج نه دی. هغه رب ذات دی د چا محتاج نه دی. الله نه غواړه چې مخلوق لازم مخلوق دې رسوا کوي. او یو بهترینه خبره یې کړې ده وی ګناه دومره وکړه چې څومره ته د هغې تکلیف برداشت کولی شي. یو سړی ګناه کوي او په دې باندې دی غابره دی چې یاره ګناه کوم مړه الله غفور و رحیم ذات دی. پردې حق خوري الله غفور و رحیم ذات دی. بل سړی قتل کوي الله غفور و رحیم ذات دی. ظلم کوي الله غفور و رحیم ذات دی. دا سړی لوی غفلت کې پروت دی، لوی غفلت کې پروت دی. دا نن سبا موږ ټول په دې کې پراته یو. دلته به ګناه له مزور ورکړي، دلته به الله ته اوږدې اوږدې سجدې کوو، هلته به پردي حقونه خورو. یاد وساتئ د الله حق چې کوم مونځ دی، زکات، روژه، حج، الله غواړي معاف کړم کې درته. خو چې د یو سړي مال دی غصب کړی دی رب درته نه معاف کوي. پردې ځمکې دې لاندې کړي دی الله درته نه معاف کوي. د خویندو میندو حق دې لاندې کړی دی الله درته نه معاف کوي. خو موږ څه چل کوو؟ دا کوو چې یاره بس خیر دی اور مې ده بس دوکه را دوکه به یې کړو، خراب ځای به دې له ورکړو. یو کس مخکې ورځ راغلی و میراث مسلې تپوس یې کولو، هغه وی دام ورکوم نو ټول هر څه ولیکل چې دومره دومره دی. ما ورته چې څوک ورکوي هغه تپوس کوي، چې څوک نه ورکوي چا نه تپوس نه کوي، هغه ځان دپاره لارې جوړوي. نو مې ته ورکولو له راغلی ځکه دا مسله واضحه وه که نه. نو اکثر خلک د دې تپوس نه کوي. زما ورور مفتي اسدزیب صاحب په جومات کې خبره وکړه د میراث په باره کې، د جمعې په ورځ نو یو کس ورپسې سوال جواب راواستلو. ورته وایي دلته دا خبرې مه کوه، دلته د خویندو حصې موږ نه ورکوو. نو په بله جمعه ورته وایي د خویندو حصې خو ته نه ورکوې چې د چا دې کړې دی نو بیا هغې نه مه غواړه، هغې پسې خو ټوپک رالی. نو پردې حق دا به د نه الله تپوس کوي. یو خبره درته زه کوم چې کم مال بچو دپاره پرېږدی نو د هغې تقسیم پیله نه کوئ. ځان له آخرت د دې د وجې نه مه تنګوه، دا قبر مه تنګوه. که ته لاړې سبا دې بچی نه ورکوي نو هغه بچی تا پسې دعا هم نه کوي. ستا حق چې تا ګټلی ده هغه ستا بل بچي له نه ورکوي نو به تا پسې دعا څه وکړي، هغه به تا پسې قرآن سره واخلي، ستا دپاره به هغه صدقه څه ورکړي؟ بلکل نشي کولی. نو احاطت به خطیته، ګناه دومره وکړه چې څومره د هغې تکلیف برداشت